دا چې کوم وکیلان صاحبان ناست دي نو ډېر پکې زما مطلب ناشنا نه دي، نور بس نه یم خو ناشنا نه دي، څه وکیلان صاحبان نور هم دي. دا ورکشاپ خو بیسیکلي زموږ کابینټ د بینچ سره کنسلټیشن نه پس دې دپاره و چې کانډکټ زور دي دا و چې کانډکټ د وکیل څنګه پکار دی بیفور د کورټ او آوټسایډ د کورټ، یا پریزنټیشن څنګه پکار دی، څنګه چې اصغر خان تاسو ته ایکسپلین کړه چې پریزنټیشن به څنګه کوي، آرګومنټس به څنګه کوي، اپیرنس څنګه پکار دی. خو موږ لږ دا صلاح وکړه چونکې بلا وکیلان صاحبان دلته ناست دي او دې موقع نه به لږه فایده واخلو، نو لږ غوندې اکیډمیک سایډ باندې به هم لاړ شو او هغې لپاره به وي چې داسې به وکړو چې څنګه چې اصغر خان هم ټچ ورکړو د کراس ایگزامینیشن چې دی دا د پروسیډینګز انسایډ د کورټ پروسیډینګز چې کوم دی یو ډېر اهم جز دی او دې باندې چې کله دلته مونږ های کورټ کې پیش کیږو نو زموږ د جانو صاحبانو ډېر زیات ریزرویشنز دي، داسې اوږده لینتي کراس ایگزامینیشن وي، هغه اکثر هم داسې چې ریلیونټ نه وي، څنګه چې اصغر خان وایي چې ارریلیونټ وي یا ریلیونټ وي تاسو ته پوره ایکسپلین کړه، نو موږ هم امبیرس کیږو او دا کیسونه د غوړ ملکن ډیویژن نه راځي، یوازې د منګورې نه د دیر نه راځي، بل ځای نه راځي، بل ځای نه راځي. بعضې وخت کې ایگزامینیشن کراس ایگزامینیشن شوی وي، لینتي وي، ارریلیونټ نه وي، ټارګیټډ نه وي، نو هغه امبیرسمنټ یا د بینچ اغوستی بیا په موږ راځي او موږ هم هغې ته یوه خبره کوي چې ستاسو به طور سینیر کونسل څه خو حق رغېږي چې د خپلو کشرانو ته څه ګایډلاینز ورکوي چې داسې کوئ داسې مه کوئ. ګایډلاینز خو انډیویژول کیپیسټي کې خو موږ کوو چې کوم سړی ما سره ډایرکټ شاګرد دی، خو داسې نه کېږي چې ټولو وکیلانو صاحبانو ته موږ ووایو چې دا ګایډلاینز دي که تاسو د کراس ایگزامینیشن دې پیرامیټرز کې کوئ او به زیات پراپر وي. نو دې ورکشاپ پیدا دا ده که دا فرض که داسې د کنسسټنسي د دې برقرار پاتې شي او اکیډمیکلی سره سره دا نور خبرې ډسکس کېږي نو موږ ته به یو اپارچونټي میلاویږي، موږ باندې چې کوم بوج دی یا کوم چې موږ ته دي وایي چې تاسو خپل حق نه ادا کوئ، خپل هغه ایکسپیرینس کشرانو سره شیر کوئ نه، هغې ګایډ کوئ نه، نو که داسې ورکشاپس کېږي نو زموږ د اوږونه به هم هغه بوج موږ کوز کړو. تاسو څومره هغه اخلئ، څومره زده کولی شئ، څومره پرې عمل کوئ ستاسو کار دی، خو زموږ ریسپانسیبلیټي به کم از کم شفټ شي تاسو ته. نو دو چې د دې ټاپکس نورو خو موږ پکې اکیډمیکلی یو اکیډمیک ټاپک را دننه کړو او ریلیونټ به وکړو، ټایم ډېر شارټ وي، 30 منټس ټایم وي چې دومره څه کېږي یعنې چې کوشش کوو چې څه پکې وکړو. ګوره دا کراس ایگزامینیشن خو زموږ لیګل رایټ دی، لا را کړی دی، خو دا یو فطري خبره هم ده په قانون فطرت کې هم دا چې زموږ په ډے ټو ډے لایف کې که فرض کا یو سړی په تا باندې الیګیشنز لګوي، بعضې وخت کې موږ وایو که نه پښتو کې ته ما سره مخامخ که سړی مخامخ که زما له مخې دا خبره وکړي چې دا خبره ما کله کړې ده، دا کار ما کله کړی دی. اګزیکټلی هم دقه شی چې کله یو سړی تا باندې اکوزیشن لګوي، الیګیشنز لګوي چې جي دې زما کور ته راغوښتی دی، د ما نه غلا کړې ده، د زما ورور وژلی دی، نو پښتو کې موږ ته را مخامخ که ما ته چېرې ما کله کړی دی، هم هغه شی دې کنورټ کړی دی لیګل سایډ باندې تا ته هم هغه کس مخامخ کړي چې څوک تا باندې الیګیشنز لګوي. زه یم د زما پټۍ ځان ته اړولی دی، زما نه یې ځمکه نیولې ده، ټیک ده، الیګیشنز لګول دي یا دعوه کول دي، نو بیا قانون دا وایي چې ته چې چا خلاف LHK یو خبره اته مخامخ شه او هغه له دا رایټ ورکوي چې ته راشه درنه تپوسونه وکړه، خپل سټسپیکشن وکړه چې ته څه درنه تپوس کول غواړې چې عدالت په دې ضروري شي چې د الیګیشن ټیک دي او که غلط دي. اوس دا تپوسونه کول دا لږ سکل غواړي، سکل غواړي او هغه سکل داسې نه دی چې بس یو وکیل صاحب راغی او د سټارټ نه دی په سکل هم پوهېږي او په هر څه پوهېږي، نه، دا with the passage of time ښه کېږي. په وړاندې کال کې وکیل صاحب راغی اباړو پوهېږي نه چې خدای پاکه زه کراس ایگزامینیشن څنګه وکړم، یو سړی راغلی دی هغه وایي چې زه آی وټنس یم او دې سړي زما ورور وژلی دی، اما نه به ته څه جره کې دا وخت سره سره دی چې پختګي راځي،
وخت سره سره د کې پختګي راځي او پختګي به څنګه راځي امنم لک په یوم کلاو غونه باندې واره بار بار به کو دا لیکچر چې موږ څومره پیر ریپیټ کو څومره پیر تاسو اوري نو هر ټایم بدله فائدہ درکړي شروع بداو کو چې دا کلاس ایگزامینیشن خو ما تاسو پښتو کې ما ته سیکریټری صاحب وی چې کوشش وکړي چې یو پښتو کې او بل آسان فهمي زما ته آسان فهم الفاظ کوم چې تاسو پوه شئ منګه چې کلاس ایگزامینیشن چې کوم کتابونه کې لیکي او چې کلاس ایگزامینیشن مقصد دا دی چې منګه د دې ګوانا اصل چې ټروت دی اصل چې سچایي ده چې هغه ته راوباسو یو مقصد د کلاس ایگزامینیشن دا دی to elicit the truth from the witness to elicit the truth from the witness them does he when you challenge the accuracy of the witness تداغا یو لفظ من بل استعمال کو credibility ته په هغه باندې جوړ وکړه چې دا غره credibility پته ولګي چې دا سړی څومره truthful دی څومره رښتینی دی او څومره دروغجن دی ګوره یو سړی په چا باندې الزام لګوي چې زما ورور وژلی دی او I was the eye witness دا خو ډېر لوی الزام دی او که د ده ته پراپر تپوسونه ونه کړي او د ده نه هغه رښتیا راونه باسي نو سزای موت دی ډیت سینټنس ورپه کېدی که نه ستا موکیل ته یا اني پرسن ته کېږي ډیت سینټنس کېدی شي نو د دې ایگزامینیشن مطلب دی چې زه وګورم چې د دې how much this witness is credible د ده credibility څه ده د دروغ خو نه وي لار خو نه دی دا کوم څه چې وایي دې کې څه honestي شته هم که نشته نو دا مونږ کوو کلاس ایگزامینیشن لپاره یو بل شی په کلاس ایگزامینیشن که مونږ ووایو چې یو دوه قسمه مونږ به ورته ووایو یو کنسټرکټیو کلاس ایگزامینیشن یو ډسټرکټیو کنسټرکټیو داسې وي چې مونږ خپل کیس بلډ اپ کوو ته به دې باندې پوهیږم چې څنګه کېږي خو ورو ورته تمهید تړمه کنسټرکټیو کې مونږ خپل کیس جوړو خپل کیس جوړول څه ته وایي علم راځم او ډسټرکټیو دې ته وایي چې ته د بل اپوننټ کیس ډسټرای کې دا دواړه اسپیکټ سایډ باي سایډ چلیږي on one hand به ته خپل موقف ډیولپ کې through class examination به ډیولپ کې او on another hand at the same time ته به د اپوننټ چې کوم کلیم دی او به ډسټرای کې دې مقصدونو لپاره موږ کوو کلاس ایگزامینیشن چې موږ خپل موکل ته ریلیف وکړو دې لپاره پکار څه دي پکار د ټولو نه وړاندې شي چې تاسو ته ریلیونټ لا او فیکس اف د کیس د یادي کرخه په کرخه لاین په لاین د ټول فیکس یادي چې کله تاسو له فایل راشي کنه چې تاسو ته دا پته چې اف آی آر څه ټایم شوی دی کله شوی دی چا کړی دی آی وټنس څوک دي آی وټنس سیویری دي آی او سیویری دي پروسیډینګ څه شوي دي نو چې ته کله کورټ ته راځې او کلاس ایگزامینیشن کې نو د یو وټنس د حده پورې نه چې بس یو وټنس راغلی دی دا د فرد ګواه دی نو زه به دا یاد کړم دا پورې نه اکه ټایم باندې پکار ده چې تا ته ټول فایل په یادو باندې یادي په یادو باندې دا به څوک یادوي نه دا به تاسو یادوي که نشئ یادولی میموري مسلې ده ته هنټس ځان سره واخلئ پیپر باندې ټول ولیکئ چې دا آی وټنس دی دا دی چې دا ټول شی ده ته at the time of class examination تاسو ته یادي at the same time تاسو ته relevant لا یادي که تا ته فکس یادي او لا دله نه درځي نو ته بیا کلاس ایگزامینیشن نشي کولی ځکه زه دې باندې پوهیږم یا ته لا یادي خو فکس ته نه یاد بیا هم کار نه کېږي لکه تاسو ته مثال درکړم لا یا فکس ته وایم لکه فار ایگزامپل سمپل خبره کوو سمپل سرچ چې کله کېږي 103 CRPC لاندې چې کله موږ وایو چې تاسو د دوه معززه ګواهان پکار دي ټیک ده
چې تا فایل کتلی نو په فایل کې ته وګوره چې پولیسانو چې کوم سرچ کړی دی چې دې کې 2 معززه ګواهان دي اسوسییټ کړي دي او که نه دي اسوسییټ کړي دا ستا فکس شو ولیکې ځان سره په فرد باندې چې جي په دې فرد باندې چې دي پولیسان ګواهان شته او پرایویټ ګواهان نشته ته ځان سره نوټ کړه ته دې سره سایډ بای سایډ پکار دا ده چې تا ته 103 CRPC م یادي چې 103 CRPC کې وایي چې ته ریډ کې خو پکار چې ریسپیکټیبلز اف د سوسایټي د ټول ریسپیکټیبلز د سره نو دا فکس او لا به سره چلوي که تاسو کې یو شی هم مطلب تاسو ته یاد نه یا نه درځي نو بیا کار نه چلیږي د ټول نه وړاندې شی ریلیونټ لا او فکس چې څومره ته فکس یاد او څومره ته ریلیونټ لا یاد وه دومره به تاسو ښه کراس ایگزامینیشن کولی شي زه لږه سمپل طریقه باندې لږ اسانومه چې اسانه شي ښه ګوره د لا سره د لا چې کله ته لا دله درځي که نه او فکس ته یاد دي د لا کې یو کانفیډنس راشي کانفیډنس ډېر زیات ضروري دی چې کله ته وټنس باکس کې ولاړې ګوره ډېر تاسو به وګورئ چې ډېر ګواهان یا بعضې وخت کې افیشل چې هغه وکیل نه هېرېږي پېژني چې دې وکیل نه دی به ما تنګوي تپوسونه به رانه کوي ځکه هېرېږي چې هغه وکیل صاحب ته فیکټس هم یادي لا هم ورته یادي پوه پې چې تا کوم ځای کې الیګیلیټي کړې ده کوم ځای کې تا لا پرېښی دی موږ نوم خو نه اخلم او سټیشن ته موږ پرون تللو یو هلک و کشر هلک و لګیا و زما خیال یو سب انسپکټر و یا ایس ایچ او باندې کراس ایگزامینیشن کوو نو هلته وایي کراس ایگزامینیشن کې جي موږ خو چې لرنینګ کوو تاسو نه ځان پوهیو خبر لږ ما باندې ښه ونه لګېده نه ته لیګل ایکسپرټ یې یو نو د لا ته چې دلته کراس ایگزامینیشن کې یو نو د لا انسپکټر له څه ورځي دې ډېر پوهېږي نه لیګل ایکسپرټ خو ته یې LLB خو تا کړې ده ټیک ده او بیا په دې انداز کې ویل چې جي موږ تاسو نه لرو ما نه زه نه چرخ یم چې دس واز د لا دلته تا دا چې کوم دی پرېښې ده دا لیګلیټي کړې ده دا دې کړې ده دا دې کړې ده نو چې تا لا درځي نو تا کې به کانفیډنس وي څه دغه دا هم وایي چې آی کانټیکټ نه دی آی کانټیکټ سترګو کې سترګې اچول چې ته دومره کانفیډنټ یې چې سترګو کې سترګې اچولی شي او سترګو کې سترګې به هله اچې چې when you know the law and the facts ټیک ده بیا مشران یا قانون پوهان دا وایي چې کوم ګواه مایلډ دی مایلډ وذ مایلډ په ارام سره سړی لګیا دی اصله په ارام لګیا کېږه شروود وذ کرافټي که څوک چالاکي کوي اصله په هغه په مینر کې کوه او که سړی دروغ وایي نو تندر بولټ فور ا لایر تندر بولټ چې څوک دروغ وایي چې بالکل څه د هغه لپاره د تندر ګزار یې خو د تندر ګزار به هله یې چې when you know the law plus the facts دا به تاسو ته by heart یادي by heart نو وړاندې خو چې فایل راغی وځئ ته یو پیر وګورئ بلې پیر وګورئ بلې پیر وګورئ ریلیونټ لا ورسره بیا نوٹ کوي چې دا لا ده دا لا ده دا لا ده ضروري نه چې میمورایز کوي هینټس ځان سره ولیکي انفارچونیټلی چونکې سوات ته خو دا ریګولر لا ډېر لیټ راغلی ده دلته څه پاټا چلېدو 94 کې بیا نظام عدل ریګولیشن شو زموږ د سوات وکیلانو خپل پروډکشن ډېر کم و زیاتره به موږ ډاون ډسټرکټ په وکیلانو باندې دغه کوو انحصار کوو هغه ځای نه به هغې رالو زه چې کله جونیر یم زه چې رالم نو هلته یو طریقه کار و طریقه کار به دا و چې لکه ما نن راغلي یو ځای هغې یو سمپل غوندې فارموله جوړه کړې وه او هغه سمپل فارموله ټل ناو چلیږي څنګه فارموله وه داسې وه لکه اوس زه یم او نومان ما یو ګاډي کې راغلي یو اکرنس پیزاګټ روډ باندې وشو اوس زه هم ویټنس یم نومان هم ویټنس دی ما ته وایي ښه جي تاسو ته کوم څه ټایم راوتې وایي زه ورته یم جي 8 بجې فیزاګټ ته څه ټایم راورسېدی زه ورته یم جي 9 بجې لاره باندې ټریفک جام و وایي او جي ټریفک جام و څه ټایم ډزو شو چېرته لاړو دا ټوله کیسه ما نه وکړي بیا نیکسټ ټایم نومان راشي
PWO2 دا ټوله کیسه بیا هغه نه وکړي ښه څه ټایم چې دی راوتی و نو هغه به ورته چې 8 بجې راوتی و فضاګټ ته څه ټایم راغلی نو دی به د 9 بجې 9:30 ووایي اکر څه ټایم وشو نو په باندې 9 بجې کوم دی 10 به دی 10 ووایي یو پریکټس ډېره موده سوات کې داسې روانو چې هغې به ریلای کوله اونلی په کانټرډکشنز باندې او بیا چې به ارګومنټس کېدل نو بیا صاحب وګوره یعنې بل ورځ موږ یو کیس کوو داسې ما ته ډېره ښه نه لګېده های کورټ کې یو څو ورځې مخکې چې ډېر سینیر کونسل هغه وی دا خبرې زه په وکیلانو باندې اعتراض نه کوم تاسو ته پویل غواړم چې کله وی چې دې ګواه دا ویلي دی او دې ګواه دا ویلي دي دا پریکټس ډېره مودې پورې روان موږ خپله باندې هم کړی چې کله موږ جونیور وو دا پریکټس به کوو خو زما په خیال دغه پریکټس بیا کله فیل شو یا ښه نه و داسې و چې کله زموږ بعضې وکیلان ډېر تکړه شو نو هغوی خپل ګواهان بریف کول شروع کړه هغوی ضمنیان یې راولي او ټایم ورته ښیي چې په دې ټایم پولیس راغلی دی جره به دا یي که نه ښه پولیس څه ټایم راغلی و څونه ټایم په موقع باندې ایسار و څه څه یې راواخیستو څونه پارسل یې راوکړی نو بعضې وکیلان ټل ناو د پروسیکیوشن سایډ نه د هغوی کار دی چې هغوی ګواهان بار بار بریف کوي په دې ټایم باندې دغه راغی آی او راغی په دې ټایم باندې سپاټ راته راغی او بیا د مزې خبره دا ده چې جرم ورته وښیي که ته نه اپوزټ کونسل دا تپوس وکړي چې ته په دې سپاټ خپله ولاړې که تاڼهدار صاحب راغوښته وي هلته خو هغوی لیکلي په ضمنۍ کې چې اس وقت حسب طلبي گواہ شمدید آیا نو که هغوی لیکلي نو هغه ورته ووایي او که یا آی او دا لیکلي چې هم نے گواهان کو طلب کیا نو هغه ورته ووایي نو بیا په دې سیناریو کې چې کله دلته مونږ ټیوټر کوو ګواه کله مونږ بریف کوو ګواه بیا داسې اونلی په کانټرډکشنز باندې ریلاینس کول زما په خیال هغه فیټلي ته به سوال کې او به جواب درکړي ته به سوال کې او به جواب درکړي او هسې هم دغه طریقه ټیک نه ده خو څه وخته پورې دلته چلېده اوس هم چلیږي او د هغې پرپس صرف او صرف دا و چې مونږ د دوو ګواهانو په منځ کې کانټرډکشن پیدا کړو خو د کراس ایگزامینیشن سکوپ چې کوم دی هغه ډېر وایډ دی یاره کراس ایگزامینیشن دې دپاره نه دی محض د دې دپاره نه دی چې ته کانټرډکشنز راوله یو وایډ سکوپ دی او دې کې ته ډېر بیا دا چې جرې اوږدې شي دا یې وجه هم دغه وي چې ته پوره کهاني یو نه هم کې پوره کهاني بل نه هم کې پوره کهاني بل نه هم کې نو هغې سره جرې هم اوږدې شي اننیسسرلي اوږدې شي نو میر د کراس ایگزامینیشن پرپس دغه نه دی چې ته د ګواهانو نه کانټرډکشنز راولي د دې سکوپ ډېر وایډ دی زه راته وایم چې څنګه کول غواړي هغې سره به تاسو ته اساني شي جرې به ته اساني شي اوږدې اوږدې جرې به نه کوئ ټارګېټډ اشتیاق ابراهیم صاحب همیشه ګیله کوي یاره وایي مزه نه کوي چې داسې جره ونه شوه چې ما له خوند راکړي چې زه وایم چې یاره ډېر ټارګېټډ جره یې کړې ده خو د هغې وجه هم دا ده داسې ده چې تاسو به ځان ته یو لا خو مې درته وویل لا ځان ته به یو ټارګېټ کېد فایل مو کتو خو تاسو به دا وایئ چې یاره دا کراس ایگزامینیشن دا لکه دا یو طریقه نه ده چې تاسو زده کوئ ټول د هر کیس فکس بیل بیل د چا هغه یو شاني د چا هغه بل شاني د هغه چا هغه بل شاني خو بیا هم چې هر قسم کیس وي تاسو به کیس وګورئ ځان ته به ټارګېټ سیټ کړئ ټیک شو چې په دې کیس کې به زه څه کوم یو پلان به جوړ کړئ چې دا آی وټنس څه وایي دا څه وایي دا څه وایي دا څه وایي دې کې کم ځای کې کانټرډکشنز دي دې کې کم ځای لا وایولیشن دی او دې متعلق لا څه وایي پلان هم روح کړو ټارګېټ لکه تاسو ته اسانه وم زه هلک هم ستاسو هم روم بیرسټر ظهور صاحب ډېر نامي ګرامي او خدای خبر زما خلک نن سبا پریکټس کوي یا نه کوي هغه راته د دغه ته بټخیرې ته یو مرډر کیس و زه به سره دې ځای نه تلم ما ته اوس پته لګي چې یاره هغه څه ټارګېټ سیټ کړی و داسې و چې څه کسان دلته او یو کس د پټو کې جوړ ځکه نه ته بنیاد وته یا داسې جوړ باندې کنده وته الته ناسو نو هغه به وختن په وختن د دې لپاره ډزې کولې ایریل فایرینګ
چې اسې نه دا سړي رانه شي ما قابونه کړي یا ماته نقصان ونه رسوي. نو وختن په وختن به یو ډز 2 منټه پس 3 منټه پس اگر ډز کوو دا کیس هغه سره و. مونږ چې کله هغه فایل ما کتو نو یو ګواه راغی جي ما اکې یو تن مړو دې سایډ کسانو باندې یو تن مړو. یو ګواه راغلی دی میټي خونالود موقع نه یې وینه چوته کړې ده. اوس میټي خونالود یره وره دلته مونږ په میټي خونالود باندې 5 پاڼې جوړه کوو. ایسه ته خو میک ا پلان دا روح کا چې ستا پلان څه دی. پلان مطلب ته څه ویل غواړې چې آیا دا مړی ما کړی دی او که نه دا ډیسایډ کا. او که کړی دی نو ولې دې کړی دی؟ په ډیفینس کې دې کړی دی، په غلطۍ باندې دې کړی دی، بل څوک دې ویشتو دی دې ویشتو، تیاره کې دې کړی دی. یو شی خو ځان ته کېږده this is my target خو وړاندې خو دا چې تا را مړی کړی دی که نه دی کړی. نو عموما چې خلک ډیفینس کوي نو خلک یې ما نه دی کړی. موږ څه وکړو؟ موږ په مړي پسې ونښلو چې جي دا د ده وینې تا چې وینه راغسته نو څه ټایم دې راغستې وه. بیا کپړې خونالود چې هغه کله ریکوري میمو باندې هینډ اوور کوي نو په هغې باندې جرې شروع کړو. یره وره چې کوم سړي په ډز ولګېد خو مړي جامې خو بې څښایي وینه خو پرې لګېدلي. نو ته کپړې خونالود ګوانه ته څه غواړې چې کله ستا پلان دا دی چې کله ستا موقف دا دی چې دا مړی ما نه دی کړی ته خو دا نه چې دا مړی نه دی شوی. که ستا موقف دا دی چې نه سړی مړ نه دی ژوندی ګرځي نو بیا خو دې تپوس وکړه چې یاره کپړې د وینو څخه نه وي پلا نه وي ډینګه وي. خو که ته وایې چې نه دا سړی مړ دی خو دا ما نه دی کړی نو ته بیا د کپړو سره ستا د کپړو سره څومره ده چې ته 5 پاڼې جرې کوې. ټیک ده مړ دی کپړې به یې اخیستي ظاهره ده مونږ یې په هغې بچې لګوو. نو هغه چې زه رالم دا زما ډېر ښه ایکسپیرینس و. زه حیران هم شوم ځکه دلته چې مونږ خو جرې بلا ګټې ګټې کولې که نه. میټي خونالود به راغلی دی جرنیل، کپړې خونالود به راغلی دی جرنیل، چې څومره ریکوریز وو جرنیل نیل 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 نیل. خدایه پاکه دا څنګه وکیل دی؟ دا خو ډېر مشهور دی. ده خو بلا کسانو باندې جرې نه دي کړي. هڅه کړو یو ټارګېټ یې مقرر کړو. ټارګېټ ته وایم ډېر اسان ټارګېټ. ډاکټر صاحب راغی. ډاکټر صاحب چې کله راغی انا یو تپوس کړو چې ډاکټر صاحب دا کوم انجریز چې دي په دې ډیډ باډي باندې دا ټایم زمانه ځای نه شي دا شریر اوږد دی. زه کوشش کوم چې دا انجریز چې دي دا په دې ډیډ باډي باندې د بره نه راغلي دي او کښته وتي دي. دا ټیک ده؟ ویل ټیک ده. this is construction کنسټرکټیو جره ده خپل کیس یې بلډ اپ کو. ویل ټیک ده دا ګولې بره نه راغلي دا سټریټ فایرنګ نه دی بره نه راغلي دي او لاندې وتي دي. لاین هغه واخیست یو شی بلډ اپ کو. اوس څه کوي چې کله بیا بل ګواه راغی آی او راغی نو اته دا وی چې جي د موقع باندې خو الیګیشنز دام دي چې دې سړي په موقع باندې ایریل فایرنګ کوو. ایریل فایرنګ کوو د دغه سره د خپل بچاو دپاره یا څه دپاره او چې یس ایریل فایرنګ خو ډېر شیر شوی دی. دا پاسیبلیټي هم شته چې دا بولټ داسې راغلی دی. ون اټ واز نټ سټریټ فایرنګ او داسې لګېدلی دی او د لاندې ناست دی نو د لاندې نه چې فایرنګ راځي او بره نه راځي خو مطلب دا چې د بره نه لګېدلی دی. نو he had no intention to kill that person. قتل عمد قصدن عمدن یو سړی وجل هغه element ته لاړ. دا so this was targeted جره. یو شپږ پاڼې کیس و. See that? He was convicted up to 10 years by session court څنګه چې روټین کې کېږي. And later on High Court, Peshawar High Court acquitted the person. چیرې بس دا خو ایریل فایرنګ و لاندې نه ناست و ګولۍ راغلې ده. تاسو زه وایم چې تاسو به لاین سیټ اپ کوئ پلان به رغوئ نو تاسو به بیا غیر ضروري جرې نه کوئ. بیا به دا نه وایي چې ته څه ټایم راغلی وې باغ کې څه ټایم ولاړ وې څو ډزې شوي وې څنګه چل دی دا کیسې به نه کوئ. نو پلان رغول
او ټارګټ سیټ کول چې دا کیس به زه په کوم لاین باندې کوم که تاسو په لاین نه پوهېږئ سینیرز بلا شي ګرځي هغې سره وکړئ ډسکس کړئ چې دې کې کوم لاین والمه نو دا مې ته یو اګزامپل درکړو چې یاره دا دغه لاین باندې ښه ټي بریک ټیک ده اوس ټیک ده چې ټي بریک اخلو کوشش کوو چې وایند اپ کړو دا شی ډېر واسټ دی خو څه پوهېږئ زه کوشش کوم چې لږ اسانه شي تاسو ته زه تاسو پر راغلی یم ما مېلمانه پرېښي دي راغلی یم خو دې خپل اپارچونټي چې تاسو څه ګېټ کړئ صحیح ده یو موږ خو د دې معاشرې کسان یو نو یو الیګیشن موږ باندې دا هم راځي چې تاسو ګواهان دوکه کوئ کمپلیکس کوېسچنز کوئ ټویسټینګ کوېسچنز کوئ ټیک ده ګواه دوکه کوئ مه دوکه کوئ ګواه هېڅ ضرورت نشته کمپلیکس کوېسچن بلکل مه کوئ ډیسیوینګ کوېسچن بلکل مه کوئ د وکیل جواب دا نه دی په کراس ایگزامینیشن کې تاسو ګواه دوکه کوي او خوشحاله شي ګواه مې ورسونه یاره دا خو سړي ضمیر هم نه مني ما ته هم دا ښه نه فیل کېږي چې زه ګواه دوکه کړم او د هغه د خولې نه سره وباسم زما کار د هغه د خولې نه رښتیا راویستل دي ډیسیوینګ کوېسچن اړو کوئ مه complex question or koima always put a simple question umar la question simple question koy simple question ya wata mun wayo yo lafz min istimalo leading question put a leading question or simple question to tabar ba salim do faidi di the leading ya simple question ke yo khota gawara da opportunity no warke چې هغه شی ایکسپلین کړي درته او پوره یو قصه درته وکړي داسې ده داسې ده ضرورت څه دی لکه فار ایگزامپل سمپل کوېسچن به سي یا لیډینګ کوېسچن به سي لیډینګ کوېسچن به دا وي چې تا د پلانې کزنز دی هغه یس داسې کوېسچن انتخاب کوئ چې د هغې انسر په یس یا نو کې راځي ډونټ ګیو هیم د اپورچونټي اف ایکسپلینینګ د تھنګس هسې نه هغه به ته پوره یو قصه شروع کړي داسې ده داسې ده ضرورت نشته پټ سمپل اینډ لیډینګ کوېسچن چې تاسو ته پته وي چې ده سره د جواب د ورکولو سکوپ چې دی هغه یس دی یا نو دی دا خو بله خبره ده زموږ بعضې وکیلان صاحبان ډېر ایکسپرټ دي نو هغه ورته وایي هم که دا سوال نه کوي که نه کوي خو ته پکې دا قصه کوې نو موږ یو مرډر ټرایل کوو نو هغه نه به سوال ما یو وکړو نو به ټوله قصه بیا وکړه نو بیا ما سوال وکړو بیا پروسیکیوشن سټوري بیا وکړه جس صاحب ته جی زه درنه سوال یو کوم او دی په هر سوال ماته پوره قصه کوي مهرباني وکړئ لږ سټاپ کړي چې سیم هغه جواب راکړه نو د هغې پیدا خو دی چې کوم څیزونه تاسو په ریکارډ نه راویسته غواړئ ستاسو خلاف ځي یا غیر ضروري طور هغه ټویټر شوی دی او په ریکارډ نه راځي د هغه سکوپ لیمیټډ شو او یس او نو کې د هغه جواب درکوي چې دا ستا تر زوی دی که نه بوچي او دی ستا رومیټ هم پاتې شوی دی زما رومیټ هم پاتې شوی دی که تاسو ریلیشنشپ راوسته غواړئ ټیک ده ته پلانې کار کوې وایي پلانې کار کوم ټیک ده نو داسې کوېسچن به کوئ چې د هغې جواب په یس یا په نو کې ټیک شو بیا سوال داسې کوئ چې د هغې انسر تاسو ته معلوم وي د حافظ صاحب مو ولیدو لا والا خبره کوم چې when you know the law no there is no need of lengthy cross examination حافظ صاحب او ما خوازخیل ټرایل کې خوازخیل کې دغه کوو ټرایل کوو 302 I was from prosecution او حافظ صاحب حافظ شفاق صاحب د ډیفنس نو اکیوز د سایډ نو یو ګواه مونږ پیش کو هغه ګواه و د جاینټ پوینټیشن اوس یو شوډ نو د لا چې د جاینټ پوینټیشن هیڅ قانوني حیثیت نشته او که ته دا لا ته نه معلومه چې د جاینټ پوینټیشن قانوني حیثیت نشته نو بیا به ته بیکاره جره کې په ګڼټو به لګیا یې څه ټایم تېروې کم نمبر د تنګولو لپاره خو پنځه ورځې چې کوم دی جره کېږي کم نمبر هتکړۍ دې رااخیستې وه هتکړۍ د چا په حواله کړې وه محرر صاحب د هتکړۍ د اخیستو اندراج کړی و که نه و کړی ضرورت نشته لیکن چې موږ چیف ریکارډ کو نو حافظ شفاق صاحب ته ما دا وویل چې ته دې کې څه ته مانه څه جره کوې هی از ا کامپیټنټ اینډ ورتhy lawyer
ما ته پته وه چې هی نوز چې جاینټ پوینټیشن خو څه حیثیت نشته نو ده ته ما چې ته به څه وې نو ویل چې خیر دی د موکل ریسپیکشن لپاره زه سوالات وکړم بعضې به څه ورته وکړه نو ته دا وایي چې تاسو چې راوتلي یو ځای راغلي یو ګاډي کې راغلي وئ حافظ صاحب ناست دی ته به یاد وي یو ځای ګاډي کې راغلي وو یو ځای ګاډي کې راغلي وو لاړه هم یو ځای راغلی هم یو ځای ویل لاړه هم یو ځای راغلی هم یو ځای خو هی واز کلیور انف بیا هغه خبرې ونه چړلې چې وشو سا اوس پریکټس څنګه دی مونږ چې کله جاینټ پوینټیشن ماله راغی زما په حق کې یو شی روان دی ټیک ده د هغې باندې کراس ایګزامینیشن ضرورت نشته یا چې کله وکیل صاحب قابلي یا کلیور لکه حافظ اشفاق صاحب دا چې راوخته چې یو ځای تللی یو ځای راغلی وي او که اوس یو وکیل صاحب په دې باندې شروع وکړي چې تاسو دواړه یو ځای وئ که نه نو هلته د پي پي صاحب ویلي یا پروسیکیوشن ویلي وایي نه ته به داسې ووایې چې یو په ګاډي کې ناست و زه لاړم او دی بیا راغی او بیا لاړو ټیوټرن خو کېږي که نه نو ولې داسې کوېسچن کې چې ستا په یو سوال باندې کار کېږي نو ولې هغه له مقرر کړې چې هغه شی ایکسپلین کړي او هغه څه ایکسپلین کړي چې هغه په ریکارډ شته نه نو یو شوډ نو د لا والا خبره د حافظ صاحب مې ولیدو نو ځکه مې دا خبره رایاده شوه نو آلویز دا خپله کنټینیوټي بورډ آلویز پوټ سمپل اینډ پلین کوېسچن پیچیده کوېسچن کولو ته هېڅ ضرورت نشته ګواه ډیسیو کول زموږ کار نه دی وکیلان یو زموږ دا کار نه دی چې ته راځو او ګواهان دوکه کوو سمپل خپل لاین باندې یې واخله په او نه کې ته جواب واخلئ او هغه کوېسچن کوئ چې تاسو ته د هغې جواب معلوم وي معلوم څنګه وي تاسو یې مانه الهام خو نه کېږي چې دغه موږ له څه جواب راکوي ګواه څه جواب راکوي ګوره دا ټول فیکټس په دې ریکارډ باندې موجود دي که نه صحیح ده تاسو ته خو ما وایي چې فیکټس خو یادول خو ډېر ضروري دي فیکټس به تا ته یاد دي تا ته پته ده لکه فار ایگزامپل یو ډاکټر صاحب وایي چې د مړي باندې یو انجري ده د مړي باندې یو انجري ده دا فیکټ تا ته معلوم دی چې د باندې یو انجري ده نو که ته د دغه دا تپوس کې د ګواه نه ستا کیس داسې یي ته سره راوتل غواړې چې یاره د مړي باندې څومره انجریز وو نو د دې سوال جواب تا ته مخکې نه معلوم دی چې دیر از اونلی ون انجري نو کوېسچن به هغه کې چې د هغې سوال جواب تا ته د مخکې نه معلوم وي نیور پوټ سچ ا کوېسچن چې هغه تا ته ان ایکسپیکټډ جواب درکړي چې کله هغه ان ایکسپیکټډ جواب درکړي نو بیا هغه امبیرسینګ سچویشن وي کیدای شي هغه ستا خلاف لاړ شي بیا چې ته سوال کې نو داسې وایي چې یاره څنګه چې شطرنج خلک کوي که نه شطرنج چې یو سټیپ واخلي نو بل سټیپ یې ذهن کړي چې دا سټیپ اخلم د دې سټیپ نه پس به دا سټیپ اخلم او که دا شی را مخکې کړو نو زه به بیا دا کړم This is like a chess سوالات به ولې نه randomly دا وکړه مونږ چې دلته های کورټ کې کیسونه کوو unfortunately داسې یي چې یو وکیل صاحب ټیک ټاک وړاندې دوه درې څلور کوېسچنې کړي وروسته چې بیا کوېسچنې کړي چې کوم شی ګین کړی ای واش کړی دا ولې پلان ورسره نه په فیکټس باندې په لا باندې قابو نه او رینډملی کوېسچن پوټ کړی کراس په د سیک اپ کراس یې کړی دا را خیال چې بس په هر څه باندې کراس کوه نو ته چې کراس کې نو دس از لایک چیس ګیم شطرنج یو سټیپ دې واخیست یو سوال دې واچو چې سوال دې واچو نو ته یو شوډ نو چې د دې ایکسپیکټډ انسر څه دی بلکې پکار چې تا ته هغه انسر معلوم وي د مخکې نه چې په ریکارډ خو دا ده خو که ته دا ونه وي او دا خبره وکړي نو وټ ول بي مای موو ته شطرنج تاسو کړی دی پوهېږئ که نه که زه دا وکړم نو دا کولی شي او که دا وکړم زه به بیا څه کوم داسې یو پلان به رغوي چې او یو لږ بل هم استعمالېږي چې ټیک بیبي سټیپس آرام سره کوي هرې ته په ځان باندې پر غږ راویستو ته هېڅ ضرورت نشته ټیک ټاک په خپل لارې باندې ځئ اینډ ټیک بیبي سټیپس په آرام سره ځئ بیا یو بله never a victim be of your own questions او چې مې ته خبره وکړه کوشش کوئ چې هسې نه پښتو کې مونږ وایو د لیکچر روان دی په ځان یې ګول وکړو که نه په ځان به ګولونه نه کوئ په جره کې بیا حافظ صاحب ناست دی زموږ په بحرین کې یو ټرایل کېدو نو
کله ناکله داسې وشي چې کله موږ داسې اسانه غوندې ګواه بیا مومو نو موږ له خوند راکړي چې زه دې اوس په مخه ووایه پرې لکه دا دی ووایه بس تپوسونه دې ګواه کمعقل مې مونده دی داسې نه اور کانفیډنس نه خو بس موږ له مزه راکړي که نه چې راشي دا ګنې ګواه دی زمونږ د لاسو دی موږ یو جره وکړه یو اکیوز آن سپاټ ریډ هینډډ نیول شوی و او دا ډیت سینټنس هم شوی دی هغه اپیل پینډینګ پروت دی نو هغه وویل چې یاره زما نه مخې پولیسانو دې سړي نه څه ریکوري نه ده کړې دیټ پرسن واز ارسټډ ریډ هینډډ او د هغه نه یې ویپن هم اخیستی و ټیک شو و چې یو پېره دا خبره تا په ریکارډ راوسته چې یاره زما نه څه ریکوري نه ده شوي نو څه دی چیړې اوس زما ذهن کې خو دا و چې یاره زما نه څه ریکوري نه وي شوي چې سپیسیفیکلي دی دا دغه ووایي د تماچه ووایي نو ښه به نو زه پسې ونښتمه یو سوال مې بیا وکړو چې څو سوال مې کړل نو آخر کې راته وویل چې ها یاره تماچه یې ته اخیستې وه نو حافظ صاحب ما ته ویل بس دی لکه وټ واز د نیډ آف putting such a question یو پیرا اصغر صاحب چې وی که نه چې you should know where to stop کوم ځای کې سټاپ کول پکار دي او سټاپ کېږي به ته اله تا ته په خپل ډیسټیشن اله معلومي چې تا یو پلان راخ کړی چې زه په دې پلان باندې به زه ځم دا ګواه به دې شي ته را رسوم هغې نه پس بیا بس که لکه حافظ صاحب کوشچن پوټ کړو چې تاسو یو ځای تللی یو د هغې هم ضرورت نه و خو زه چلو فار د سیک اف ارګومنټس چې سبا څوک دا نه و چې په دې خو جره پکار وه یو ځای لاړې یو ځای رالې نو که ته اوس نور چیړې بس ټیک شو که نه سټاپ که که نور چیړې او ته بیا نور څه ووایي نو موږ چې دوه درې کوېسچنې څلور نور وکړې نو اخر کې راته وویې چې جی پستول خو یې ته اخیستی و که فرض که موږ هم دغه شی دغه ته سټاپ کړی وی نو به د پستول خبره نه کوله ما به دا وی چې یہ گواہ خدا وی کہ میرے روبرو ملزم سے کسی قسم کی چیز بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا انہوں غلطیاں کی ایکسپیرینس هم ډېر بني ادم یو بعد وخت کې موږ هم خوند راکړي موږ راشي لکه چې دا ووایي چې پستول هم دې نه اخیستی یاره ستا پستول سره څه کار چې هغوی زما نه واخیستی نه دی بس نه دی اخیستی که نه خامخا دې ولې پستول راولې نو ویر ټو سټاپ دا ډېره زیاته ضروري ده او دا په میکزیمم کیسونو کې داسې دي یو موږ سره پینډینګ کیس روان دی او وکیل صاحب ډېر قابل سړی دی او ډېر ښې ښې جرې کړي دي خو افسوسناکه خبره ده چې په یو پیج باندې کومه جره شوې ده په دویم پیج باندې هغه واش شوې ده لکه په یو پیج هغه دا وایي چې nothing was recorded in my presence او په دویم پیج باندې وایي چې pistol was recorded in my presence نو هغه وړاندې پیج خو لاړ که نه نو هغه کیس ډېر ښه شوی دی خو چونکې هغه خامخا جره کوله لینتي جره کوله نو چې کومه وړاندې پیج والا فکس دي چې کوم راغلي دي هغه بیا راځه هغه دې بیا تللی دي نو دا چې you should know where to stop ټیک ده بیا یو شی بل وکیلان اکثر کوي چې دوی سوال کوي خو چې کله جواب راشي جواب ته غوږ نږدي بعضې وخت کې چې کوم جواب راشي زما ټایم پر کېږي ما ته به ووایه بیرسټر صاحب هم راغی جواب ټیک دی مهرباني دا جواب ته به ځکه ګورئ چې هغه جواب کې یو بل سوال پروت دی نو موږ سوال وکړو جواب هغه راکړي او دغه جواب کې چې دنه یو بل سوال کول غواړي چونکې موږ یو سوال اورېدلی نه یا هم ځان ته جره لیکلي هغه ته موږ نه اومید شي نو د کراس ایگزامینیشن دپاره ضروري خبره دا ده چې ته به جواب ډېر په غور سره اورې چې دې سړي څه ووایي داسې نه ده چې بس جي هلکې لیکه موږ داسې وایو که نه پلاره جواب راکړو هلکې لیکه کې پي یو صاحب ولیکه نه ویې ګوره چې دې ګواه څه جواب راکړو او که د هغه جواب نه بیا بل سوال پکار وي پکار ده چې ته بل سوال بیا وکړې بیا چې موږ هغه ورځ یو دا مثالونه ځکه در کوم چې تاسو پوه شئ هغه ورځ موږ یو ټرایل کوو ډېر سینسیټیو ټرایل و پکار خو دا ده چې یو
چې ته سټرایک کې میجر پوینټس سټرایک کې میجر پوینټس نو هغه وکیل صاحب ونښتو په څه پسې ونښتو ګوره always strike the major points ځان سره نوټ کړئ چې always strike the major points چې کوم major points دي هغه به تاسو سټرایک کوئ یو ګواه داسې و چې هغه میلمه نو کراس ایگزامینیشن واز لایک دس چې جی ها دا میلمه څه ټایم راغلو یو ته 12 بجې نه سوري مازدیګر ټایم یادو تاسو سره څه 6 میس کلو په دې 6 کلو دا ستاسو لرنینګ لپاره کوم د لپاره نه یم ګنې چې چا د جری مذاق وړوم یا تاسو ته اگزامپل درکوم چې شربت ما پس کلو ودي شربت مسکلو چینه مخکې سکلو که وروسته سکلو نغو ته چې چینه مخکې سکلو ټیک شو those murder case دی صحیح ده one person is charged for stabbing اوس دا میجر زه چې ته چې strike the major points دا major points سره څه دی چې in what mood and manner he was stabbed هغه باندې که پرېږده چې په د مرګ کیسونه فیصلې په چي او په شربتونو باندې نه کېږي بیا ځکه هم دلته کارېږي تاسو څه وایه نو ګواه ته وایي چې یاره خو ستا مخامخ بیا څه شي وو که نه وایي لکه څه شي وو حتی کې چې کله د ګواه دغه سړي نوم هم نه اخیستو چې دا سټیپ کړی دی نو ورته وایي د پلاني ملزم خو پکې څه نه دي کړي که نه دا ویل نه پلاني ملزم خو په چړه باندې ګزار کړی نو تا ورته مخکې ما یوه خبره کړې وه چې never be a victim of your own question څه ضرورت دی یو مسلمان هغه ستا سړي نوم نه اخلي ته ته نه قلاریږي چې کومه جره دې وکړه ا دې په چی شربت باندې وکړه او چې بیا کوم فیټل کوېسچن دې وکړو you became victim of your own answer نو ویل نه وایي چړې ګزار خو ته کړی دی هغه ته بیا قلار شو بیا چې بل ګواه راغی نو he put the same questions to him ها میلمه څه ټایم راغلو وایي چې دې ټایم باندې راغلو چای مې هم څښلو وایي چای هم څښلو نو شربت هم ورسره څښلو دا ریسنټلي دا کیس پینډینګ روان دی چې ته وایم ماله په دښمنیان کوي خو تاسو په یو لپاره وو وایي چای مخکې څښلو که شربت یې مخکې څښلو نو هغه ورته چای مې اول څښلو شربت وروسته څښلو څه شو کانټرډکشن راغی یاره وروره په دې کانټرډکشنز باندې مرډر کیسونه نه کېږي you have to strike the major points تاسو سره څو چړه باندې ګزار the mood and manner the presence of the accused the presence of the witness دا که شی کولی شي دغې باندې کار وکړه ته چې شربت پسې شي څېړنې خطه یي نو یو پوینټ ته یم چې always strike the major points and never be a victim of your own questions. And you should know that here I should stop. مخکې question نه دی پکار پکار تاسو ته بیا یو همدغه ټرایل کې یو question بل شو هغه ګواه ورته وایي چې یاره چې کله زه ګزار باندې ولګېدم نو زه ارتاو شوم او زه انکانشیس شوم بېهوشه شوم شو کنه یار ګزار باندې ولګېد بېهوشه شو په ځمکه باندې پاتې شو په دې مطلب دا چې رسټ اف ایونټس د نه دي کتلي دې سوال پټ کو چې ورته بېهوشه شوې په ځمکه راتاو شي نو تا خو بیا څه نه لیدلي یاره وټ واز د نیډ اف دس کوېسچن هغه ویل نه زه په وړاندې منټ کې نه یم بېهوشه شوی یو 3 منټه په هوش کې وم دا پلانې چې و هغې نه پس بیا چې کوم دی په هوش کې راغلی یم که نه نو زه ته دا وایم چې you should know where to stop you should know your goal چې ته په دې خبره باندې ورسېدې چې دا بېهوشه شو نو پرزمپشن دا دی چې بیا څه نه دي کتلي بس بېهوشه شو نو بېهوشه شو او ته یې ولې کلیر کړې په کلیبر ګوره لږ فرق یي په سیول کیس کې you have to make things clear څیزونه به کلیر کړې او په کریمینل سایډ باندې به ته شی ډاؤټفل کې چې ته ډاؤټ واخلې نو چې یو پېره تا ډاؤټ کریټ کو چې دا انجرډ وټنس چې کوم دی هغه بېهوشه شو او جج صاحب اوس سوچ کړي دا جج صاحب ته پرېږده چې هغه ووایي چې دی بېهوش شو نو چې دی څومره ټایم پورې بېهوش شو
خو که ته ورته کلیر کې چې هغه ته وایي چې نه جي ګزا مې ولګېدم ته یو 3 منټه پس بېهوشه شوم او دا ټول شی ما کتلی دی. This was you who put the question. چې ته چې بېهوشه شې تا خو بس دی نه دي لیدلي هم یې نه دي لیدلي. This was his answer ما سره پوت دی به ته وکړم. نو you should know where to put. پکار دا و چې ته ګواه ته چې خانه ځه بس ټیک شو ته خو ولګېدې بېهوشه شې ته تا باندې نور کوېسچن نه کوم. نو ټارګېټډ کوېسچن نو ټارګېټډ کراس ایگزامینیشن نو آیډیا ورته نه وه